الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سورة القصص آيات نمبر يوكم دير. الله أكبر كبيرا. حضرت موسى علیہ السلام د شعیب علیہ السلام سره چې کوم معاهده کړې وه دواړو، هغه پوره شوه. 8 کاله یې ویلي چې 8 کاله به زما ستا معاهده او که تا خپل له طرف نه 10 کاله پوره کړه نو هغه به ستا د طرفه ښه والی. موسی علیہ السلام هغه نیټه پوره کړه. علما لیکي موسی علیہ السلام هم پیغمبر و او 10 کاله یې پوره کړه. بیا د هغه ځای نه را روان شو. دا قصه تاسو اوس نږدې په نمل کې او په طه کې پاپلا اورېدلې هم ده. کور والا ورسره دي. دغه د شعیب علیہ السلام لور په لارې یو ځای کې په دوی باندې شپه راځي. ناوخته دی، سفر کوي، یخ دی، ژمي موسم دی، کور والی ناجوړ هم دي. لار ته هم خطا شوې ده. امتحان الله راولي پیغمبرانو باندې بیا ډېر زیات دي. شپه د اوس چلو کې چېرته لاړ شي. د دې شپې په دې سخته کې الله جل جلاله د دنیا پیغمبر جوړوي که نه. اوس ورله نبوت ورکوي.
داسې هم ممکنه وه چې د دې نبوت نه مخکې دله ښایسته شاهي بنګله ورکړې وه، محل وی، په هغې کې جبرائیل علیه السلام راغلی و، ده ته یې ویلی چې ته د الله پیغمبر یې، په تا باندې وحی راغلی. کېدای شوه که نه شوه کېدی، لیکن الله خپل قانون دی، خپل په هر کار کې حکمت دی. څومره سختۍ ته ګوره، څومره تکلیف دی، د شپې ځای نشته، الله وایي ته پیغمبر یې، نبوت مې درکړه، په دغه شپه مې درکړه چې دی ګډ وډ ګرځي چې چېرته اوس پرېوتی. داسې څوک بیا موندی شو چې لارې راته وښودی. دومره کرو کور دی. الله اکبر کبیره. لرې نه رڼا ولیده، اور یې ولیده. رڼا دلیل په دې خبره باندې چې دا آبادي ته څوک انسان به یې دغلته د کور والا ته ویل ته دلته کښېنه، او زه ځم د دې اور والا خواله، لار به ته معلومه کړمه، څه مدد به ترې وغواړم. یا انساني طاقت مناسب چې څه شي هغه به ورته ووایم، که نور هېڅ نه شي نو یو خاص اور به ترې راوړم، دلته به اور بل کړو، ته به توده شي. چې سهاره پورې به انتظار وکړو، څه ناڅه خو به لار راوځي دغه ځای نه ملاقات نه، ځکه دغلته به آبادي، ځکه دا اور ښکاري. خو که نور هېڅ ومونه شو نو دا اور خو چېرته تللی نه دی. اور به راوړم، تا ته به اور بل کړم، دلته توده به شي، تکلیف دی. لاړ موسی علیه السلام، هغه د غره خوا ته ورسېد. اور څه پته لګي کوم ځای کې دی، دې ته نه پورې سوربن غره کې چې اور بلیږي، دې ته نه ښکاري که نه ښکاري، څه پته لګي چې اور څومره لرې و. لاړ اور ته ګورې، ونې نه مبارکه ونه ده، اور په شکل کې د الله جل جلاله نور دی، نور. څه عجیبه کیفیت به یې دغه ټایم کې د موسی علیه السلام. دی خو په دې تک تللی چې لار به راته وښیي، لارې ورته وښوښو، بله لارې ورته وښوه. الله आवाज ورته وکړو، الله پاک ورته چې څنګه د الله د شان سره مناسب دی، په خپله ورته आवाज وکړو، اے موسی، اے موسی، زه الله یم. څه غونې موزیک شی په موسی علیه السلام باندې. رب مستعرب، او یوازې ستا رب نه، د ټول مخلوقات رب یم. څه خبرې به شي، مختلف مفهومات راځي، تپوس دې کوي، خبرې اترې زیاتوي. موسی علیه السلام دا خو ما تاسو ته عرض کړی چې الله جل جلاله مخکې نه ذهن د پیغمبر هغه ټول دیني جوړ کړی، هغه تیاری ریډي، بس وحی راتلو دیري په پیغمبرۍ کې، نور هغه ذهني طور کوم ماحول چې هغه ته د وحی په وجه باندې میلاویږي، هغې ته هغه ذهني طور هغه شی فطرت جوړي، فطرتن. مطلب زما د خبرې دا چې داسې نه چې عام معاشرې نه یو سړی راوچت کړي، هغه ته پیغمبر یم، هغه پیغمبر یم، خپل تمام کیریر به بدلوي که نه بدلوي، پوره کردار او هغه باندې خو لوی سختې به راځي، زه به دا کار څنګه. لیکن دلته پیغمبر چې هغه صرف د وحی د راتلو کامل،
الله اکبر تدا امساده تاسو کو توه کې تاسو معلوم کا لاس کې چې شه دې امساده زما پانی په شو کوم دس چل کوم خبره طریقې کې دا الله د پیغمبر او د الله په منځ کې خبره براه راست کوي دي لیدل نه ده لیدل الله پاک نه ده دا الله نور نه ده لیدل لکه څنګه چې الله پاک نشي لیدل سره په دنیا کې دا څنګه د الله نور په دنیا کې د سترګې نشي لیدل موسی علیہ السلام چې ډېر محبت کې راغی قال ربي ارني انظر اليك دا الله سره خبرې کوي محبت وکي او راځي کنه راځي او الله پاک ور سره خبرې کوي ما تاسو ته عجیب منظر وکړه نو چې ډېر زیات محبت کراغه الله ما ته ځان وخایي چې تاسو وینم الله ما ته ځان وخایي چې زستا زیارت وکړم ستا دیدار وکړم اے موسی لن ترانی اوس تا کې په دنیا کې دا طاقت نشته چې ما وویني ما نشي لیدلی موسی علیہ السلام بیا خپل غناس کې الله وخایي ما ته ځان اے موسی نشي لیدلی موسی علیہ السلام بیا وځي الله پاکه محبت راغله برداشت کول نشي قابو کیږي نه الله پاک ورځه ما پرې د خو زه خپل د نور یو خسته جلی دي غرته کوم ته دې ته وګوره ته صرف دې غرته وګوره نور ته هم وګوره خو کوم غرته چې ما ته جلی کړی ده خپل د نور اقا غرته وګوره نو الله جل جلاله خپل نور تجلی او خاص باندې کوه تور ته وکړه کله چې فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا الله جل جلاله خپل د نور یو خاص تجلی کوه تور ته وکړه کوه تور زره زره لا او موسی علیہ السلام به هوش ارته شو کله چې په هوش کې راغی افاقه قال تبت اليك الله زما توبه ده ما صحیح مطالبه نه وکړي دنیا کې الله دا طاقت نه ورکړي هیڅ چا سره دې طاقت نشته چې الله پاک وویني دا بس صرف موږ الله پاک جنت کې دا طاقت راکړي الله دې تاسو ټول راکړي دا دې کلام د برکت دې راکړي چې دا الله کلام دې مخکې پروت دې په وجه د الله نه د الله دیدار غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه ته پوښتنه کوي چې موږ په قیامت پر ورځ باندې الله پاک څنګه وینو لکه څوک به موږ الله پاک ته نږدې دا هغه یا موږ نه پناه کېږي یا موږ نه مخکې چې ناست جو به نه ویني که نه داسې ماحول به الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل نه تاسو به داسې وینئ لکه آسمان کې چې تاسو نور یا سپوږمۍ وینئ ټولو ته به یو شان ښکاري او جنتیانو ته به راښکاره شي زیارت وکړي په داسې انداز کې به راښکاره شي چې کله پردې لرې شي الله پاک به هغه سترګو له طاقت ورکړی د الله پاک د لیدو جنتیانو له به دا طاقت ورکړی چې کله دا راښکاره شي پردې لرې شي الله جل جلاله راښکاره شي اولنې راښکاره کېده د الله جل جلاله هغه به د خندا سره مسکراهټ سره او اولنې کلام به د الله پاک د خپلو بندیانو سره سلام قولا من رب الرحیم دا به دا کې اختلاف دی بهرحال که چېرته دغه خبره شي او الله پاک هغه لیدلی نو هم د دنیا د ماحول نه په بره تللی و که نه ممانعات چې دی نو دنیا کې دی حالانکه دا بیا هم یقیني څوک نشي ویلی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی دی الله پاک یا نه دی لیدلی کله چې دا بني آدم جنتیان وویني الله پاک نو
الله دې زموږ ستاسو په زړونو کې خپل محبت پیدا کړي چې د الله د محبت نه زړه خالي هغه ته د دې خبرې څه احساس وي چې دا څه وي کوم زړه کې چې محبت وي لکه دلته خو موږ داسې د نه لیدو د غیب محبت دی که نه د هغې څه حل دی لیکن جنت کې چې الله پاک وویني نو هغه محبت حقیقي چې څنګه رب دی هغه موږ ووینو که نه نو بیا د هغې هغه محبت څه اندازه دی د هغې د هغه ټایم د قدر به کوم اندازه وي چې جنتیان به ټول په یو اواز باندې الله پاک ته وایي چې الله پاکه موږ ته اجازت راکړه چې موږ ستا ته سجده وکړو موږ خو دنیا کې تا ته سجدې کولې خو ته خو موږ لیدې نه او ډېر خوند به راکړي دا زړه به زموږ یخ شي چې موږ تا وینو او تا ته سجده وکړو سر کته کېږو الله جل جلاله به وفرمایي چې تاسو اوس زما مېلمانه یې مېلمنولو ته تکلیف نه ورکوي د سجدو او د منظورو ځای لاړه او تاسو تکلیفونه تیر کړو سجدې وکړې سختې په ځان باندې تېرې کړې پابندیانې وکړې تکلیفونه تیر کړل مشقتونه برداشت کړه دې ځای ته راورسېدی اوس تاسو مېلمانه یې اوس چې تاسو څه غواړئ هغه به زه درکړم الله اکبر موسی علیہ السلام ته الله پاک وایي چې دا لاس کې دې څه دي امسا ده وغورځوه ته ارتاوه یې کړه چې ارتاوه یې تاسو خو لیدل وه که نه او وړقېدل داسې وړقېږي لکه سپک وړي کې نری مار نه وي وړقېږي د هغې په شان دی ما تاسو ته عرض کړی کله دا راځي چې اژدها و کله وي چې دا نری مار نو دا نری مار په دې حرکت کې داسې و تیز داسې و لکه وړي کې مار چړقېږي او و اژدها و غټ مار حرکت د وړي کې سپک مار په شان غټ ماران خو تاسو به چېرته لیدلي که نه که نور څه نه موبایل کې خو به لیدلي که چې څومره غټ وي هغومره د هغه حرکت ورور وي څومره چې مار غټېږي نو حرکت یې ورو کېږي دا چې الله پاک پیدا کړی دی نو دی خو موجودانه مار و نو دی پیدا کړی اژدها دی غټ مار دی اژدها او حرکت یې داسې دی چې بړستن نه ده ورو وړقېږي که نه اوړې په ډډه داسې نه لکه وړي کې مار په شان حرکت کوي الله اکبر کبیره موسی علیہ السلام چې ولیده اژدها دی مار دی وړقېږي حرکت کوي ګرځي والله مدبره نشي په تخته شو مار دی فطري تقاضا ده سړی د مار نه یېرېږي که نه ویېرېده او روان شو په شاته الله پاک ورته آواز کړي یا موسی اقبل واپس یېرېږه مه انک من الآمنین دې تا ته څه نشي ویلی تا ته څه نشي ویلی امن سره یې تا ته امن دی زموږ د طرف نه مار تا ته څه ویلی شي بیا یې لاس کړ هغه راواغست ما عرض کړی کمال الدین دمیری حیات الحیوان کې لیکلي دي چې دی به کله واپس کوو که نه د دې مار نه چې بیا دوباره امسا جوړولو نو نو د په دې خوله کې به یې لاس دننه کړ چې لاس دننه کړي ځوان الله د امسا راوچغه کړه نقلي مار خوله کې که الله طرفه حکمت دی دا یوه چې ته دا لاس ته ترخ کې کېده موسی علیه السلام لاس ترخ کې کېښود راوباسه چې راوباسه داسې بلېده لکه نور پړقېده وی که د مار په شانې دې نه هم یېرېږي نو بیا یې ترخ کې کېدی چې دوباره یې ترخ کې کېښود واپس راویست هغه شانې زوړ لاس فذانک برهانان دا دوه دلیلونه مې درکړو او کار دې څه دی ورشه اوس د خپل واړه سنبال کا کډه او کور ځانه جوړ کړه که نه خبره پوهېږې رزق روزق ورکړه واړه دې بېځایه پرېښي دي که نه سخته ده تکلیف دی
تاسو ګوره دنیا باره کې الله پاک خپل پیغمبر ته څنګه خبرې کوي. پیغمبر دې سخت پر راغله اول خو له دې غور پکار دی کنه نه دا پرې د سړیا ستا ډیوټي چې کوم دا وکړه او انا اخترتک الته وی چې ما په تمام مخلوقات کې ته وانولې وانا اخترتک ته مې وانولې وانولې څنګه دی تاسو خیال دې فکر دی وانولې د څه دی چې بس کور ګرځي په څه پسې اور پسې ګرځي او لار ته خطا شي دا شپه دا ګډ وډ ده پته نه چې د خوراک به څه حالي د پریوتو د اوسېدو ځای د هغې څه تنظیم شته دغلته الله وي ما اړولی ګوره ما غوره کړی ستا دې کمپیریزن ته خیال دی څه د الله عجیبه انداز دی عجیبه نظام دی برابر څه لوی قدرتونه دي چته په لیدو کې هم دا خبره به نه در راغلې څه ذکر کوي د دې دا پرېږدی دا خبرې دا معمولي خبرې دي ښځه واړه ناجوړتیا بیماري شپه یخ اور لار ګډوډه شي دا پرېږده دا خبرې دا څه خبرې نه دي د دې خبرو ذکر نشته پکې ما ډېر کوشش وکړ د دې خبرې ما تحقیق به نه موند چې د موسی علیه السلام ته دلته پیغمبري میلاو شوه د ده د دې ښځې څه حال شو تاسو پوهېږئ په دې خبره چاته په پته وي چې لیکلي وي علماو ما ډېر کوشش وکړ نو تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د هغې ذکر نشته دا پرېږدئ دا معمولي خبرې دا هېڅ خبره نه ده خپل کار ته کار ووایه تا له چې کومه ډیوټي راکړله هغه وکړه الله اکبر فلما پسحر کلا قضا موسی الاجل چې پوره کړه موسی علیه السلام نیټه وسار او د شپې بوتله باهلي خپل کور والا آنس ویلید من جانب الطور د طرف د تور نه نارن اور شارټ کټ کوي الله پاک تفصیل سره نه ځي نو خدا تاسو الله ته هم پته چې اورېدلی ده که نه حکمت والا ځای نه ترې اخلي قال ویل اهله خپل کور والا ته امکثو تاسو دلته ایثار شئ کور والا ته د ادب خبره کوي موږ هم خلک داسې وي که نه واړه مې بوتلي وو واړه داسې وو کډه مې را جوړه ده ټوله کډه مې را جوړه خو هغه یو شی پکې را جوړوي که نه ادب دی ادب نه دی پرده ده څه شی دی پرده ده پرده لکه چرته تللی واړه داسې وو واړه نه وي که نه لوی که نه موسی علیه السلام یوه ښځه ده صرف یوه بیبي ده امکثو تاسو دلته کښېنئ تاسو ټول دلته کښېنئ پوهېږئ تاسو انی آنست نارا ما اور ولید لعلی آتیکم منها بخبر کېدی شي چې تاسو ته زه د دې نه څه خبر راوړم څه لار وځي او که نور څه ونه شو نو او جذوة من النار یا سکورټه د اور لعلکم تصطلون د دې دپاره چې تاسو تاوده شئ فلما پس هر کلا تاها چراغ دی ورتا نودی آواز ورتو شو من شاطئ الواد الایمن د میدان د غاړې د ښي طرفنا شاطئ غاړې الواد د میدان الایمن د ښي طرفنا فی البقعة پاغزه المبارکتی چی برکتیو من الشجرتی دوننا تحت اللفظ ترجمه منی پوشوئی من شاطئ دغاڑی الوادی د میدان الایمنی دخی طرفنا فی البقعتی پاغزے المبارکتی برکتی کی من الشجرتی دوننا
आवाज शो नूदिया من الشجرة आवाज शो दवनिना सा आवाज शो अय्या मूसा ए मूसा या मूसा ए मूसा इन्नी अनल्लाह यकीनन ज़ अल्लाह मा रब्बुल आलमीन रब मखलूक़ात وأنا القياساك وغرز وخبل أمسا فلما پس هر کل رآها چه د ولید د امسا خپلا تهتزو چه غړقیدا کأنها جان گویا چه دا مارو والله واپس شو مدبرن پشا ولم يعقب او بیرته نکاتو आवाज ورته الله پاک یا موسی اے موسی اقبل مخکشا ولا تخف يرغم انك من الامنين یقینا تد امن مندن کو نہیں اسلک یدک فی جیبک نن باس لاس پل پگریوان کی تخرج روبوزی بیضاء تکسبن من غیر سوء بغیر د بیمارینا بغیر د تکلیفنا وضمم الیک جناحک واپس یوزے کا دزان سر لاس خپل من الرهب دیرنا کته یری کنو چلو کا بیدن کا فذلك پسداد و برهانان دو دلیلون دی من ربک د طرف دربستان الى فرعون تا